په سبب د ظالمانو حاکمانو ګور او په خبر درې واړه یو دي او دا غینه پس بیا که په تسلسل سره راځو تاسو خپويږي تنن دی نه ورځي مشاعره پورې آیا دوی ته علمزب صاحب ته نو تاسو کوم چې دا نه شاعري د وخت د ولس د قوم ترجمانه نه ده تا چې کوم وره یقینا ده مونږ لګیاو شاعران ادیبان په خپل تحریرونو کې د قوم د ولس د ژبې د ادب د ودې لپاره هڅه کوو پښتو ژبه د پښتونو نه هېرېږي د دې لویه وجه همدا ده لکه څنګه انورزیب صاحب وایي زمونږ مشران حکومتي مشران واکداران او ذمہداران هغوی ذمہدار دي په کار دی هغوی هم پښتانه دي د موږ نه پښتانه دي او د موږ نه پښتو وایي کور کې په کار دي چې هغوی د پښتو لپاره هڅه وکړي ملګرتیا وکړي د موږ د شاعرانو ادیبانو د دې داسې درنو مشاعرو غونډو ملګرتیا وکړي یقینا کوي هم خو بیا هم په دې حواله سره کمه ده بهرحال خبرې ډېرې دي او وخت کم ده زه د نننۍ درنې مشاعرې عالمي پښتو مشاعرې غړو منتظمینو او شریکوالو مرستیالو ته د زړه د تل نه مبارکي ورکوم او په خپل عزت او زاهد درناوی د دې ټولو شکریا ادا کوم د تاسو ټولو ډېره مننه مهرباني د پښتو عالمی کانفرنس چیرمن د 400 نه راغلي د بټاګرام لوی شاعر محترم سلیم راز صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل د خیالاتو اظهار وکړي او خپل کلام هم پیش کړي جناب صدر جناب صدر مشر ملما شاعرانو ادیبانو ولسی انقلابیانو زل نن ډېر فخر محسوسوم او ډېر خوشاله یم چې د هزارې په ځمکه نن د پښتو عالمي مشاعره کیږي ځکه چې د هزارې باره کې دا یو تاثر دی چې دا د پښتنو سیمه نه ده دلته پښتو نشته نو یو خدا دا چې د مشاعره او داشن تقریبات دا خبرې چې کوم دي نو دا هغه تردید کوي بل دا چې دا سیمه بنیادی طور سره دا د پښتنو سیمه ده په دې خوره پښتانه آباد دي هغه د بټګرام د علي نه راواله تر هریپورا پورې خو د دې د پښتني شناخت چې نن نشته ورکته هغه بنیادی وجه ده چې د خلکو نه خپل جبه یې راشوي ده ګنې دا ترين دي دلته د جدون دي دا په کورونو کې دی په انکووي مشرانو ته چې کوم د پښتو لګا یاد ده جبه چې کوم نه دا بنیادی سیز دي چې جبه له بیرله اوس په هندستان کې په لکونو پښتانه شته خو خلک د پښتون په نوم نه پیژني تاریخ د پښتون په نوم نه یادوي وجه سره وجه هم دغه چې هغه سره جبه نشته او د سیف الرحمن سلیم شعر دی چې جبه چې غواړي اول خله پیدا کا جبه چې غواړي اول خله پیدا کا جبه بسته چې خله نشته دی چې د پښتون وجود دلته تسلیم نه دی چې د پښتون شخصیت د پښتون تاریخ د پښتون کلچر درته محفوظ نه دی نو پښتو جواب څنګه ترقی وکړي پښتون چې دلته تسلیم کړي شي د پښتون قوم په حیثیت سره نو حاله بدلته پښتو ته هغه مقام ورکړي شي څنګه چې بنگالیانو ته ورکړي شو څنګه چې سندیانو ته ورکړي شو هغه په شای یو تاریخ ته موږ خو مطالبه کوو
چې پښتو ژبه د ذریعہ تعلیم شي پښتو ژبه سرکاري شي دفتری ژبه شي خدا خو سلیم صاحب شعر ماته بیا راځي شو چې عجیبه ده محبوبا غېګه کې غواړي عجیبه ده محبوبا غېګه کې غواړي او لاسونه د خپل شاته دي تړلي نو سو پورې چې پښتون را پاسېدلې نه دي څنګه چې سندیان را پاسېدلو څنګه چې بنگالیان په سن 52 کې را پاسېدلو د خپل ژبې لپاره هغه چې کوم یادګار جوړ کړ په د شهیدانو نن په 28 فروری باندې په ټوله دنیا کې د مورنۍ ژبې عالمي ورځ کیږي ولې کیږي همدغه د بنگالیانو د قربانۍ په وجه نو کدا موږ دلته مطالبه کوو حالانکه په آئین کې شته د 73 په آئین کې دا صفالی کلی شوی چې هر صوبه کې چې کوم د خپل صوبې حکومت هغه دا چې کوم خپل ژبه چې کوم د سرکاري او تعلیمي ژبه ګرځول شي خو دا حق څوک چاله چې کوم په توفه کې نه ور کوي حق په تروړې د خلکو د لاسه دا داسې اسانه سره زموږ شاعران ادیبان راځي دلته د بغاوت خبرې کوي د انقلاب خبرې کوي خدا هم دلته مون خبرو کو بس بیا خبره لاړه شي ختم شي مون کال په کال 28 فروری ورځ منځو ما څخه کالم په پریس کلب یا خبره کړو چې دا مونږ دا ورځ وکړه خدا خبروم دلته پاتې شو دا یو تحریک شکل دی ورکول پکاري البته ته د حق ملاويږي نو خبره مې دې پور کوله چې سو پورې پښتون ته خپل ژبه نه ملو شي نو هغه پورې د پښتون حیثیت د پښتون وجود څوک نه تسلیمي هزاره کې اسماعیل گوهر صاحب داغي ملګرو چې کوم د عالمي پښتو مشاعره د انعقاد کړي دین علاوه مخکې ډېر تقریبات کړي دي په دې حوالو سره خو زه په خپل موږ دوا عالمي پښتو کانفرنسونه کړي ما ته پته چې دا څومره ګران کار دی ځکه چې د بل د جیب نه پیسې راستل شاعر ادیب سره خو پیسې نشته هغه سره خو کوم د جبه دا کلم دی هغه نه کول شي خدا خو به ال کیږي چې د حمایت الله خان معیار غوند شخصیتونه پښتانه را پاسي او د خپل شاعرانو ملاتړ وکي او د دې همت افزای او حوصله افزای وکي چې د احسان علي خان غوند وایس چانسلر دلته را پاسي په ادارو کې را پاسي حالانکه دوست سرکاري ادارې دغه د پښتو سره داسن کومک کول خدا ډیره ګرانه خبره ده خدا دا کار ارسړې نشي کولای هغه سړی کول شي چې هغه سره کمټمنټ لري چې دا هغه سره ضمیر وي ځکه کاغه بارکه به څه خبره کیږي نو هغه خپل ضمیر ته ملامت نه نو زه په دې حواله سره زه د معیار صاحب د وایس چانسلر صاحب د دې هم ډیره مننه کوم شکریا ادا کوم ځکه کدی دې دا مرسته ور سره نه دا مشاعره د نن دلته نشو کېده زه انورزیب خان د شاعرانو ادیبانو د ذمہوارو د فرایض په حواله سره خبرو کړل او یقینا چې دا ډیره ښه خبرې دي او زموږ شاعر ادیب خپل ذمہواره پیژني هم خو متاسفانه موږ چې کوم نه په سټیج باندې خو خبر وکړو خو بیا په عمل کې موږ هغه ته یو دا شکل نور کو چې دا یو منطقي انجام ته هغه ورسي د انقلاب خبره کو د احتجاج کو د بغاوت کو خو د دې لپاره را پاسې دل پکاري رومبه خبره چې کول غواړم نو زه دا وایم چې باید زمون شاعر ادیب د دې خبره شعور لري چې هغه د خپل تخلیق او د خپل لیک په وخت کې دا شعور لري چې زه سلیکم ولی لیکم چا د پاره لیکم سو پر چې زمون شاعر ادیب په دې نه دی پوي نو هغه د وای سندره څنګه چې داغه د احساس نشته دا شعور نشته باید چې موږ شعوري تور سره په دې باندې پوي یو بل خبره چې کوم کول غواړم او همیشه ارزه کې کوم چې شاعر او ادیب لا غیر جانبدار نه دی پاتې کېدل پکار اکثر خلک زموږ راشي په سټیج باندې کاغذ سیاسي خلک کی کاغذ نوري که شاعرانی همدا خبره کې یاره زه خبره کې غیر جانبدارم غیر جانبداری په دنیا کې هیڅ شی نه دی ستوي غیر جانب